وی چې د یو ښه مسلمان او د یو نیک سیرته مسلمان په هغه کې به دا 15 خاصیات وي. 15 خاصیات ذکر کړی دي. لومبه خاصیت څه ذکر کړی دي؟ وی مؤمن مسلمان بني وی دي چې کله د الله تعالی ذکر کوي کنه نو په فخر سره به کوي. دی چې د الله تعالی ذکر کوي په فخر سره به کوي. دویم وی دي چې کله خپل ذکر کوي نو په حقارت سره به کوي. په حقارت سره د کې به عاجزي وي. دویمه خبره ده. دریم وی چې کله دی د الله تعالی آیاتونه لولي نو په هغې کې غور او فکر کوي. د الله تعالی په آیاتونو کې غور او فکر کوي او عبرت ته حاصلوي. دا سوچ وکړه نن سبا به مسلمان په دې غوږونو باندې به اذان اوري چې حي علی الفلاح کامیابۍ طرف ته راشي حي علی الصلاح او دا خو د الله حکم دی که نه. نو هغه اډوي نه یاره چې څه چلو شو هغه فلم او ډرامې ته ناست په هغې کې مشغول یا کرکټ مرکټ کې اډو څوک دا وایي نه. حالانکه دا 15 خاصیات دی د مسلمان ښودلي دي. او څلورم دا وی چې کله دی د مخې ته د الله تعالی د بهنې خبرې کېږي چې الله تعالی ډېر غفور رحمان ذات دی یا چېرته نو وی د دغه خوشحالېږي دی پې خوشحالي محسوسوي. او پنځم وی د مؤمن مسلمان پنځم خاصیت دا دی وی چې کله د زړه کې دا اراده وشي چې زه دا ګناه وکړم یا شهوت پې غلبه وکړي نو وی دی د هغې نه خپل نفس ودروي. دی خپل نفس د تنبیه ورکوي ځان پې ودروي نه دا کار غلط دی. او شپږم وی مؤمن مسلمان وی دی چې کله خپل ګناهونه را یادوي یا ورته ګناهونه را یاد شي نو دی په هغې باندې توبه او استغفار وباسي د الله نه. ندامت په اختیاروي. څه په اختیاروي؟ ندامت په اختیاروي. نو ما خو تاسو ته ووایي چې دا د مؤمن مسلمان دا خاصیت دی